السلام علیکم قدرمنو کتونکو زه شاهینشاه یم او مو سره نو اوس قاضي مؤمن افریدي دی او شکریه وخت راکولو مرحبا شکریه شاهینشاه ورور. قاضي صاحب په جماعت اسلامي یو سینیر رهنما دی او ډېر وخت نه جماعت اسلامي کې دی. قاضي صاحب په جماعت اسلامي باندې اکثر خلک اعتراضات کوي چې دغه اعتراضاتو په بنیاد باندې که ته وګورې تر اوسه پورې په خیبر کې دغه سیټ نه یې ګټلی. تاسو یو خلکو له څه وایئ؟ اعتراضات خو په هغو خلکو کېږي چې څه ورسره وي. اعتراضات خو په هغو خلکو په کور دی چې په لاس کې پاور وي، کرسي وي، اقتدار وي، ورسره سیټ وي ورسره. نو موږ خو که تاسې وګورئ په ګراونډ باندې مخالفین د دغه خبرې اقرار کوي او اظهار کوي چې په ګراونډ کې په هره مسله کې په هر تکلیف کې جماعت اسلامي موجود دی. موږ الحمدلله موږ تربیات دی، موږ کارکون دی، موږ لیډر دی، موږ امیر دی، موږ مشر چې کوم وي هغه تربیت په دغه طرز باندې کېږي چې د خلکو خدمت وکړي، خلکو سره منډې تړلې تاسو کې زه تاسو خبره کړو په ظاهره باندې هو تاسو چې کوم تنظیمي ډانچه جوړه کړې هغه بالکل پرفیکټ و، خو د دغه تنظیمي ډانچې نه تاسو بعضې خلک وځي ځوان له یو لایحه عمل جوړ کړي، یو طریقه کار پې جوړ کړي، خو هغه ځایونو باندې خلک ټاک کوي. اصل کې دا و چې ګوره هر یو شي خپل یو روډ میپ وي، یو چینل وي، یو نصبولین وي، یو ټارګیټ وي، یو طریقه کار وي، یو ډانچه وي. جماعت اسلامي خپل یو پلان لري، نصبولین لري، خپل دستور لري، طریقه کار لري. خو چې هغه دستور طریقه کار نه هر سړی وي ګمراه وي. ګمراه مطلب دا چې هغه د هغې پارټۍ نه بیا نه وي. نو موږ چې کوم سړی په جماعت اسلامي کې جماعت اسلامي فالو کوي، جماعت اسلامي دستور به فالو کوي، جماعت اسلامي نصبولین به فالو کوي. او که هغه دغه نه هټ کر روان وي نو هغه بیا د جماعت اسلامي حصه نه وي، هغه بیا جماعت اسلامي کارکون یا رکن یا لیډر یا مشر نشي ویلی. په تیر وخت کې د اوس الیکشن وشو، تاسو به دغه خبرې یا تصدیق کوو یا به نه کوو، خو موږ له بعضې ذرایع داسې وي چې ته کله الیکشن له ویلوړ وې، تاسو په الیکشن کې په لوکل سطح باندې تاسو خپل ورکر یا کارکنان یا ارکان هغو ته مخالفت کړی او خلاف کمپین یې کړی. دغه په باره کې ته څه وایې؟ اصل کې داسې وي چې موږ ټوله وختي خبره وکړله که نه، موږ د جماعت اسلامي په فیصله، د جماعت اسلامي په خبره باندې لبیک وي. جماعت اسلامي چې کومه فیصله وکړي یا د موږ فیصله وي او په باندې موږ مزال وي. جماعت اسلامي زه راکوز کړم، ټیکټ یې راکړو، الیکشن له یې ودرولم او موږ د خپل وس مطابق چې څه کېدلی شول هغه هم د قوم دپاره خپلې خبرې او خپل طریقه کار او خپل منشور ورته مخې له کېږو. کمپین کولو خو به داسې وي چې کله کله ځینې خلک د جماعت اسلامي حصه نه وي او خپل ځان یې ګڼي، هغه بیا خلکو مخالفت کوي او بس د دشمن خو د هر سړي وي، خو خپلې پارټۍ خلکو چې هغه ارکان وي یا ذمهداران وي خو د موږ مخالفت نه دی کړی. موږ له دا معلومات هم راغلي چې په یو ټیم کې تاسو له ټیکټ میلو و خو بیا بل چا له میلو شو. دا ځل دا معلومات موږ له راغلي دي چې ټیکټ بل چا له میلو و، خو ته وویل احتجاجاً دا وویل چې دا ټیکټ په میلو موږ له میلویږي. آیا په ځای کې حقایق شته دی؟ دا بالکل غلطه خبره ده. جماعت اسلامي کې ګوره ټول موږ په آیین کې دا شی لیکلی په دستور کې چې کم سړی د مشرانه خواهش اظهار وکړي، کم سړی د امارت اظهار وکړي یا چې ته په ډاله کې یا چې ته بل چلوي چې یاره مور امیر کې یا د مولا صدارت وکړي یا د مولا ټیکټ وکړي، نو هغه د موږ په دستور کې نااهل دی. هغه د جماعت اسلامي رکن نه وي، هغه به نااهله وي، هغه به بالکل په دغه دوړ کې سره شامل نه وي. بالکل دا غلطه خبره ده. موږ بالکل نه احتجاج کړی، نه ډیمانډ کړی او نه غوښتنه کړې. جماعت اسلامي په همدا موقع چې کله الیکشن و تقریبا 10-15 ورځې الیکشن لا پاتې وي چې موږ له وویل چې که موږ داسې یوه فیصله وکړو چې تو کېنوو د بل چا سره ډیل وکړو یا هغه وکړو چې جماعت اسلامي له ته خیر رسېږي، زه بالکل زه خو د خبرو نه تېر یم. بل یو شی جماعت اسلامي واحد لکه تاسو په دستور کې هم دی چې یو سړی به پیسې په بنیاد یا په بل وجوهاتو باندې مخکې نه ځي. تاسو په دستور کې هم داسې که ارکان به زه ته وښیم چې هغه ډېر سینیر دي، خو هغو له اوسه پورې په لوکل سطح باندې هم امارت نه دی میلو. تاسو په جماعت اسلامي کې داسې خلک دي لکه شفیع الله میر صاحب شو، جهان صاحب شو، هغه خلک دا وایي چې پیسې په بنیاد باندې هغه امارت هم میلو دي. دغه شان چې کوم دونه سینیر ورکرز دي هغو له نه دي میلو. آیا جماعت اسلامي دغه په باره کې څه سوچ لري؟ جماعت اسلامي خو ګوره ما تاسو له وختي خبره وکړه، موږ خپل یو ډانچه لرو، هغه ډانچې نه اوټ خبرې نه څوک کولی شي او نه کېږي او نه څوک مني. شاه فیصل صاحب په باني ارکانو کې دی، په بوډا تحصیل کې څوک نه وو، یو موږ هغه مولانا صاحب و
ودود حاجي صاحب هغه الله په کوبخ کې الله د جنتونه ورکړي. دا نه بعد که تاسو کتلی شئ نو شاه فیصل صاحب رفیق صاحب وګورئ موږ ضلعي امیر 2 ځله پاتې شو. یو کمزوری سړی دی که په دغه لیول شي یو تنخوادور دی او شاه فیصل صاحب یو بزنسمین دی یو برانډ دی یو غټ مالداره سړی دی او شاه فیصل صاحب د هغه لون دی په جماعت اسلامي کې کور یې کولو. دا داسې بالکل نو شاه جهان صاحب که وګورئ د دغو ډېرې قربانۍ نن که تاسو ګورئ زه په جماعت اسلامي کې یم د دغو مشرانو برکات دی. د دغو د وجې نه نن جماعت اسلامي په بوړا کې دی. نن د خلکو په کورونو کې ارکان دي کارکنان دي پکې جماعت اسلامي دستور نظم العین نه خبر دي جماعت اسلامي مټې دي لوسونه دي. دا دغو قربانۍ دي. دا بالکل حقیقت نه موږ دا شی په ووټینګ باندې کېږي. موږ 2 کاله بعد امارت وي هغه چې کم سړی رکن وي سړی جوړېدی شي